بالکل نیغ په نیغه موجود دی ډاکټر قبله حیات صاحب چې سابقه وایس چانسلر د پیښور پوهنتون، سابقه ډین دی، ډایرکټر اسلامیک سنټر دی او په یو آئینی څوکۍ باندې د هغوی کردار چې د اسلامي نظریاتي کونسل د چیرمین په حیث دی هغه هم تاسو ته معلومه دی. بلها منور چراغ بل کړي دي په توره تیاره شپه کې د قبله حیات صاحب پیغام یو دنیا منور کړې ده. او قبله حیات صاحب هغه شخصیت دی چې هغه ټول خلک اون کوي او ټول خلک هغه هم اون کوي. اسلام او پاکستان باندې د دوی کردار او په خارجه امور باندې هم د دې دسترس هغه سي حالات راغلي دي چې وطن عزیز په سخت مشکل کې وو. ډاکټر قبله حیات صاحب ډېر کوټلي ګامونه او ډېر چمتو رول پلی کړی دی د وطن په دفاع کې. پروفیسر ډاکټر قبله حیات صاحب خوش آمدید درته وایم. ډېره مننه، الله خوشحاله سه. سر اول خو زه غواړم تاسو سره موږ سره سوالات بلها دي. تاسو دا سات زمونږ ټوله صوبه بشمول افغانستان تاسو आवाज اوري، مونږ د پاره اعزاز دی، خوش آمدید هم درته وایم. اولنې خبره به تاسو ته دا کوم چې د اسلامي نظریاتي کونسل څه شی دی چې 2 منټه په دې خبرو کې بیا پښتنو ته راځم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ډاکټر عبدالرحمن صاحب ډېر ښه سوال دی چې ناظرینو ته سامعینو ته د اسلامي نظریاتي کونسل تعارف وشي. جی اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی اداره ده. جی د دې مطلب دا دی چې 1903 آئین د پاکستان چې دی په هغه کې د دې ذکر دی او دا د هغه مطابق دی. نو د کار دا دی چې حکومت ته او مقننه یعنی قانون ساز اداره اسمبلی او سینټ پارلیمنت ته په مشوره ورکوي په اسلامی قانون سازی کې. جی نو چې څه بیلونه جوړیږي او قانون جوړیږي نو هغه باقاعده اسلامی نظریاتي کونسل سره په مشاورت جوړیږي. جی او بل د اسلامی نظریاتي کونسل دا فنکشن او دا ذمہ داری ده چې د اسلامی معاشرت ته قیام لپاره حکومت ته او پارلیمنت ته تجاویز ورکړي. جی نو دا دوا بنیادی او اهم ذمہ داری دي. جی آئین د 1903 او یم اسلامی نظریاتي کونسل ته حواله کړی. جی دا یو آئینی اداره ده، مونږ ته فخر دی چې د خیبر پختونخوا نه د چیرمن دی. ډېر مننه. ډاکټر قبله حیات صاحب تاسو بالکل نوی د استرالیا نه راغلي پرت کې چې کوم یونیورسيټي تاسو غوښتي وي پاغي کې پولرایزد ورلد باندې تاسو ویوز ورکړی دي چې پاغي کې پیغام پاکستان حواله هم راغلی ده. غواړم چې د دې دوري تفصیل راته وایي او د کې د وطن عزیز کوم وګړو سره تاسو ملو شوي په استرالیا کې په دې باندې خبرو کوي او پولرایزد ورلد څه شی دی په دې باندې خبرو کوي. پولرایزد ورلد خو ډاکټر صاحب یو انګریزي لفظ دی. جی لکه داسې دنیا چې په هغه دنیا کې لړیواله دی او د خلکو منځ کې د بعد کیفیت دی. جی او قربتونه نشتا. نو کانفرنس په دې موضوع باندې وو. جی دا د مغربي استرالیا یونیورسيټي دا په پرت کې جی دا یو خار دی په مغربي استرالیا کې. جی نو کانفرنس عنوان اسلام ان ا پولرایزد ورلد. جی لکه اسلام او اسلامی معاشره څنګه روان دي په یو داسې دنیا کې چې هغه دنیا کې بعد دی. جی لړیواله دی. نو زما په دې کې یو مذاکره وا. جی په اګه زه هم د یو مقرر په حیثیت غوښته شوم. جی او زما ته کومه ذمہ داری را کړې شوې و هغه دا وا چې په دې پولرایزد ورلد کې لکه په دې دنیا کې چې پاکه بعد دی په دې کې د اسلامي نظریاتي کونسل څه کردار دی. جی د قربت را وستلو لپاره او د تشدد او د تریخوالی په یو معاشره کې دا څنګه د امن لپاره او د قرار لپاره کار کوي. جی نو په دې کې ما د پیغام پاکستان چې کوم زمونږ د ریاست پاکستان اعلامیه ده چې هغه یو فتوا ده د ګرد علماء کرام چې کوم زمونږ مختلف مکاتب فکر دي د هغوی سره
په مشاورت باندې بل اتفاق فیصله ده جی او په هغه فیصله او فتوا کې درې اهم نکات دي. هغه یو دا چې مسلح اقدام یعنی armed step armed action دا استحقاق ته صرف د ریاست جی او یو فرد یا یو نان سٹیٹ ایکٹر یعنی یو غیر ریاستی گروپ دا د مسلح اقدام اعلان نشي کولی. جی دوم د دې اهم نقطه چې دا ادا ده چې ځان مرګي بریدونه یعنی خودکش حمله دا د اسلامی شریعت په چوکاټ کې نشتا. دا د اسلامی شریعت د چوکاټ نه بهر دي. جی او بل تکفیر یعنی پچا باندې د کفر فتوا لګول دا هم یو فرد تا یا یو گروپ ته اختیار حاصل نه دی چې ته پچا باندې دا الزام لګوي چې دا د اسلام د دایره نه خارج دی. جی نو په دې موضوع باندې زما خبره وشوه او الحمدلله د پاکستان دا ماډل چې کوم دی جی دا ما الته پیش ک او د دې ډیر الته ستاینه وشوه چې کوم الته مندوبینو جی چاغه د دنیا د ګډ نراغلیو او خپل د استرالیا هم ډیر جید سکالران او دانشوران موجودو. هغه د دې ستاینه وکړه د پاکستان د ماډل د تعریف او دا کوشش وکاو چې په دې پولرایزډ ورلد کې لکه په دې داسې دنیا کې چې پاره کې بعدونه دي بعد دي او د یو بل لريواله دي معاشرتي او د ریاست او د رعایا په منځ کې د شهریانو په منځ کې یو بعد کیفیت ته څنګه دا کیفیت چې دي مختلف ماډلز د دې لپاره دي دا څنګه ختمېدای شي. نو ما پاکستانی ماډل الته پیش کړ. جی یقینا د ستاینې وړ دا خبره ډاکټر قبله صاحب. بل پیغام پاکستان ز بداوم هم چې تاسو تقریبا بانی مبانی کسانو کې چې دا پیغام پاکستان په وجود کې راغلي دی. د 1973 د آئین نه پس ټول علما په یو دستاویز باندې په یو اکارډ باندې متفق دي. اهل حدیث، دیوبندی سکول آف تھاٹ، جماعت اسلامی، اهل تشیع، بریلوی سکول آف تھاٹ، دا تمام مکاتب فکر جید علما په دې باندې اتفاق کړی. دا علما اکثر په دې کې د اسلامی نظریاتی کونسل ارکانم دی. نو سګوري چې بعد از پیغام پاکستان چې دا یو داسې دستاویز تاسو دا ویل چې په دنیا کې دومره وستایل شو، موږ له نور څه ګامونه پکار دي چې په دې پیغام باندې نورم موږ استحکام طرف ته لاړ شو. یقینا چې تاسو ډېر خو وې جی چې یو خو په 1953 جی 1953 کې جی او چې هغه د 1951 نه یو کوشش روانو یو 22 نکات 22 نکات ته علما جوړ شو متفقه. جی بیا غینه بعد د 1973 یعنی 1903 آئین چې کوم دی د پاکستان دا یو عمومي اتفاق باندې جوړ شو. جی او بیا د پیغام پاکستان چې څنګه تاسو وې چې په دې باندې د ټولو علما اتفاق ته او هغه جید علما دي لکه کوم چې د مدارسو وفاقونه دي. جی د هغه مدارسو ټولو وفاقونو خو هغه سنی دي، شیعه دي، دیوبندی دي، بریلی دي، اهل حدیث دي، جی د ټولو په دې اتفاق راغلي دي. نو او ضرورت ته د خبره ده چې دا بیانیه عام وګړي ته ورسیږي او عام لکه ټریکل ډاون افیکټ دی چې هغه عوام ته عام خلکو ته او نوجوانانو ته بالخصوص ورسی. جی نو مونږه په دې کې کوششونه کړې دي یونیورسيټو ته، کالجونو ته، استادانو ته، د زنانو یونیورسيټو ته او دینی مدارسو ته او میډیا ته یعنی د ابلاغ چې کومه ذریعہ دي. جی نو هغه ته مونږه دا پیغام رسول دی نور هم رسو او دا یو مستقل کار دی چې روان دی او بین الاقوامی اسلامی یونیورسيټي د اسلام آباد هغه هم د دې قیادت کوي. هغه کې باقاعده یو اداره ده IRI ورته وایي، اسلامیک ریسرچ انسټیټیوټ اداره تحقیقات اسلامیه چې په هغه کې باقاعده پیغام پاکستان سنټر جوړ شوی دی. نو اسلامی نظریاتی کونسل او بین الاقوامی اسلامی یونیورسيټي دا
د زمونږه چې کومه یو متفقه اعلامیه د پیغام پاکستان په نوم باندې دا فتوا د دې لپاره کار کوو چې دا مونږه عام وګړي ته هر چاته ورسو او زمونږ په ملک کې یو د استحکام کیفیت راشي او دا کوم پولرایزیشن چې دی دا مونږه کم نه کم کو او د ختمولو کوشش وکړو. جی زبجی بیا یو واری استرالیا طرف ته راشم چې الټیمی یو ډیر لوی کمیونټي د پاکستان آباد ده. یقینا تاسو باغوي سره هم خبرې شوي او هغې به هم تاسو ته راغلي. مونږ په یو مشکل صورتحال یقینا تیریږو او دا مشکل صورتحال تاسو تعاملات چې کوم دي که تاسو ګورئ د پاکستان د پرمختګ دپاره څه لار ګورئ زموږ یوت ته زموږ جامعات ته زموږ ادارو ته څه پیغام ورکوئ ځکه چې هر سړی پریشان حال دی خو څوک هم خپل کردار لوبولو ته تیار نه دی. بالکل استرالیا کې ما زه خو په د پرت ښار کوم جی او دا پرت ښار چې دی دا کې ډېر ما ملاقاتونه وشول د ډېرو پوهو خلکو سره التا د آرټ ماهرینو التا نور په استرالیا کې په مختلف ادارو کې کار کوي او هغه ډېر ښه پوه خلکو او د ډېر ښه سوچ خاوندانو ډاکټرانو التا انجینیرانو هغوی ټولو ماته چې کومې خبرې وکړې هغه په ګډ استرالیا کې چې یو ډېر غټ بر اعظم دی ډېر یو لوی ملک دی داسې ملک دی چې د یو ښار نه بل ښار ته د هوایي سفر چې کوم دی هغه هم 4-5 غنټې بلکې په دې نه زیات وي جی او ټایمونه پکې بدل دي لکه دومره غټ ملک دی نو د هغې د پاکستاني سوچ نمایندګي وه جی هغه خلک د پاکستان سره په کچه مینه لري جی د خپل ملک سره او د دې پریشانۍ اظهار هم کوي دا پریشانو اظهار هم وکړو جی چیرې جی زمونږ معاشرت د پاکستان هغه تقسیم ده یعنی پولرایز ده جی په دیوبندی بریلوي اهل حدیث او د دې په منځ کې شیعه سنی او بیا دوی د یو بل سره جګړې او جنګونه او په ګلګت بلتستان کې مشکلات چې هغه زمونږ د سیپیک لاره ده نو ما خو ډاډګرنه ورکړه ما دا ورته وویل چې انشاءالله زمونږ چې کومه ادارې دي او مقتدر طبقات دي یقینا چې هغوی ته د دې ټولو خبرو احساس دی او خاص کر زمونږ چې کومه حساس ادارې دي هغه په دې کې یو ډېر اهم کردار لوبوي او د ګلګت بلتستان خبرې مې هم ورته وکړې چې هغه هم مشکلاتو نو دوی ډېر اهم رول ولوبو او هغه شی هم قابو شو او په پیغام پاکستان کې هم دوی زمونږ سره ډېر لوی مدد کوي جی او چې تر اوسه پورې کوم زمونږ د 15 کالو نه محرم الحرام میاشت چې هغه به همیشه ډېره د تکلیف میاشت وه په دې حواله چې مونږ به یېرېدلو چې د امن و امان صورتحال خراب نشي نو که تاسو وګورئ نو 15 کاله وشو چې د محرم میاشت ډېره په امن او په سکون تېره شي نو دا هسې نه ده د دې په پشت څو کوششونه دي خو هغه کوششونه د پیغام پاکستان د تسلسل په نتیجه کې دي او زمونږ سرکاري حکومتي وګړي علما اسلامی نظریاتي کونسل او زمونږ حساس ادارې دا ټول په هماهنګۍ کې کار کوي دا پولرایزیشن چې دی د دې ختمولو لپاره کردار ادا کوي. جی ډیر اعلی. بل جی یو هم خبره چې زه کول غواړم هغه دا ده چې علما الحمدلله موږ چې ګورو نو ډیر یو ځای دی ان شاء الله هغه ځای کې چې کوم ځای کې پرابلمز ګلګت بلتستان حواله تاسو ورکړه د علماو په دې کې کردارو نو الحمدلله موږ د ډیر زیات خونریزۍ نه بچ شو. بالکل دا ستاسو خبره بالکل صحیح ده جی او ګلګت بلتستان خو په خپل ځای خدا چې کوم د محرم په حواله خبره ده جی نو دا هم علماء کرامو تعاون دی او بیا بلا خبره زدرتا هغه د سریلانکا حکم جی چې په سیالکوټ کې کله د سریلانکا هغه منیجر د یو فیکټری چې کوم منیجر وو هغه قتل کړی شو نو ټول علما مونږه اسلامی نظریاتي کونسل جید علما راغون کړل او مونږ د سریلانکا
هائی کمیشن یعنی سفارت خانه ته لاړو. هلته مونږه علماء کرام پریس کانفرنس وکړو او ما ته بیا د سریلانکا هائی کمشنر ډیپټي هائی کمشنر یو هفته بعد وې چې مونږه یې ردلو چې کده دې پریانتا کمارا د کوم مینیجر چې دی د غچ کوم دی میت دا چې کله ورسی کولمبو ایرپورټ ته سریلانکا ته جی نو خطر دا و چې فسادات شروع شي او په مسلمانانو حمله شروع شي. جی خو تاسو دا پریس کانفرنس چې تاسو د دې برات اعلان کړو او تاسو دا ویلیو چې دا اسلام اجازت د دې دا قسم حملو نه کوي او د پیغام پاکستان ذکر مو کړو او تاسو ویلیو چې ټول پاکستانی قوم په دې شرمنده ده. نو خبره موږ د سریلانکا په چینلز او چلولې او التا د خلکو هغه منفي جذبات چې هغه تا یو سکون ملو شو. نو میت چې کله ورسید نو هیڅ قسم د عمل مظاهره ونه شو او زمونږ چې کومه یره وا هغه یره الحمدلله هغه مسلمانو زمونږ د ډیپټي هائی کمشنر هغه وې چې الحمدلله موږ په دې ډېر خوشاله یو چې هغه ټولې مرحله ډېر په امن او امان تیرې شوې. نو په دې کې د اسلامي نظریاتي کونسل او د پیغام پاکستان او زمونږ د ټولو ادارو ډېر اهم کردار. جی بل جی خبره دا ضروری ده چې انټرنیشنلی چې بعض شی مونږه امبیرس کوي پکار دا دی چې هغه یو قومي بیانیه ډیولپ شي. په دې کې تاسو ډېر لوی کردار دی. زه به دا یو پوښتنه کوم چې دنیا مونږ ته څنګه ګوري نن دنیا جدید دنیا مونږ ته څنګه ګوري مونږ له څه ګامونه پورته کول پکار دي چې مونږ هم د دنیا سره هماهنګ یو او څنګه په څنګه چلے دي شو. پاکستان کې مشکلات شته جی زمونږه په معاشرت کې دا چې کوم د تشدد حواله دا کوم تاریختوب دی جی او دا هغه چې دی دا په بهرني میډیا باندې راځي او بیا دا ډېر په مبالغه آمیز حواله سره راځي. نو مشکلات خو مونږ تشته خو د پاکستان کردار چې دی دا دنیا منی د پاکستان اهمیت دنیا منی او په پاکستان چې کوم استعداد او صلاحیت ته دا دنیا مانی جی. نو مونږ خپل کوششونه جاری ساتل پکار دي. پیغام پاکستان زمونږه یو ډېر اهم ماډل دی د دې تعارف جاری ساتل پکار دي. نو امید دا دی چې دا ماډل چې کوم دی د دې په تسلسل کې کومه پاکستان کې اندرونی مشکلات باندې داخلي مشکلات زمونږ چې کوم دي کپ دې مونږ قابو بیا مومو. نو امید دا دی چې د پاکستان چې څنګه ما گزارش وکړو ډېر ښه استعداد دی دا به یو ډېر ښه نتایج لاس ته راوړي. پاکستانی چې کوم بهرني بهر ملکونو کې پاکستانی خدمات سره انجام کوي لکه په آسټرالیا کې ډاکټران دي انجینیرز دي کاروباري خلک دي د هغوی الته تاثر ډېر ښه دی جی. مقامی چې کوم د آسټرالیا خپل خلک دي چې چا د آسټرالیا ملک آباد کړی دی جی هغه سپین قومونه دي هغوی ته ډېر خوشحاله دي او ډېر ښه الته د دوی په منځ کې باهمي تعلق ډېر ښه دی. هغوی ډېر غټ سپیس ورکړی دی او دوی هم د آسټرالیا په ترقۍ کې ډېر اهم کردار ادا کوي. د دې وجنه د پاکستانی خلکو الته ډېر غټ عزت دی او پاکستانی خلکو یو ډېر مضبوط اسوسییشن هم دی پاکستان اسوسییشن. هغه پاکستان اسوسییشن هم الته ډېر کار کوي. د دوی جماعتونه دي هغه جماعتونو کې اسلامیک سنټرز په کې پاکستانیان ډېر اهم کردار ادا کوي. نو د دې وجنه بهر تاثر خو د پاکستانیانو الحمدلله ډېر خله. نو باید چې مونږه دا زمونږه یو سرمایه ده او اساسه ده د دې سره خپل روابط برقرار ساتو او ان شاء الله په مسلسل کوششونو په پاکستان بیرونی تاثر خکېږي او بهتر کېږي. جی بس یو دوه پوښتنې کوم چې تاسو ته ډېر تاسو قیمتي اوقات هم واغېسته. ما سره سوالونه ډېر دي زه داسې کوشش کوم چې ډېر فلبدي ګډ وډ سوالي خو تاسو نه خبرې زمونږ ډېر لوی خلک مستفید کېږي. د جامعې د دین په حیث باندې
ستاسو ډېر لوی خدمات د وایس چانسلر پیښور یونیورسټي به اسلامي کالج یونیورسټي جامعاتو ته څه رول پلی کول پکار دي او آیا جامعات خپل رول صحیح پلی کوي که نه او که داسې چې سړي آرټیکل لیکلي 50 آرټیکل شرط دی چې 50 آرټیکل لیکلي بل چا سره ولې نه لیکلي نو دغه کرایټیریا ده او آیا موږ داسې یو قوم پیدا کوو چې هغه د علم او تعلم د آګاهۍ د بیدارۍ پیغام ورکوي د جامعاتو کردار غواړم چې تفصیلي په دې خبره وکړي ډاکټر عبدالرحمان صاحب په ګرد دنیا کې او په تاریخ کې جی کا چرته اهم رول دی نو دا د تعلیم او د تعلم دی د علم دی جی او د جامعاتو دی د مدارسو دی د تعلیمي ادارو دی بدبختانه اوس په پاکستان کې زمونږ جامعات چې کوم دي د دې په حواله چې کومه پالیسی را روانه ده د 2003 نه جی دا پالیسی د وجنه اوس جامعات تقریبا د خپل علمی کردار نه مخړولې دي جی او د شعور او د فهم او د مهارت ادراک چې کومه تقاضې د جامعاتو نه کیږي هغه بدبختانه ناکامه سره مخامخ دي او ډېر غټ د تبدیلی ضرورت دی او په ډېر اهم پلیټ فارم باندې په دې باندې سوچ کول پکار دي چې څنګه زمونږ جامعات او د لوړو زده کړو نظام روان دی د دې اکیډمیک آډیټ لکه یو احتساب کول پکار دي چې مونږ په دې ځان پوي کو چې مسله کوم ځای کې ده جی او بیا بهتره طرف ته د راتلو کوشش وکړو دا تاسو چې کومه خبره وکړه چې د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو د ټاکلو لپاره د کمیټې چیرمن چې د هغې لپاره د 50 مقالو شرط خو شوی دی جی او دا وجه ده چې اوس په دې معیار ډېر کم خلک پورا راځي نو د خیبر پښتونخوا لپاره اوس د چیرمن د وایس چانسلرانو د پوهنتونونو لپاره د ټاکلو هغه مشکل دی چې سړی ملاو شي 3 کسان دي نو دا ډېر غلط شرط دی ځکه چې مونږه وایس چانسلر څنګه غواړو مونږه وایس چانسلر داسې غواړو چې د قیادت اهل وي جی چې هغه یو نوې لار ورکی نوې آهنګ ورکی نوې سوچ ورکی جی هغه په دې مقالو باندې نه مقالې خو بلا خلکو دلته په پاکستان کې چې لیکلې دي نو شریک مقالې لیکلې دي 3 کسان 4 کسان 10 کسان نو مقالې د چا هم د علم د پختګۍ معیار نه دی نو دا شرط هم ختمول پکار دي او د وایس چانسلر لپاره پکار دی چې داسې شرط وي چې هغه یو علمی قائد وي علمی قیادت ورکي جی یونیورسيټي ته د مستقبل لار وخی او زمونږ چې نوې نسل دی نوې نسل ته د مستقبل د تیارولو لپاره زمونږ نوې نسل تیار کی جوړ کی نو دا ټولې کیسې داسې دي چې دا زمونږه په دې صورتحال کې ډېرې پریشان کن دي او مناسب بدای چې په هائی لیول باندې یعنی په لوی زمونږ چې کوم د فیصلې مرکز دی الته په دې خبره سوچ وشي ډاکټر قبله صاحب ډېر شکرګزار یم ستاسو ډېر قیمتي اوقات هم راکړه او یقینا پالیسی ساز چې زمونږ کوم خلک دی هغوی هم ستاسو دا خبرې واورېدې عوام هم واورېدې یو وارې بیا د خپل چینل طرف نه خپل مینجمنت او مشرانو طرف نه تاسو ډیر شکرګزار یم مننه ډیر مننه ناظرین کرام پروفیسر ډاکټر قبله صاحب موږ سره یقینا موږ ته ډیر ګامونه پورته کول پکار دي په کورسۍ واکداران هغه خلک پکار دي چې غل ني لایل وي د خپل وطن سره هغه قائد اعظم پیژني هغه علامه اقبال پیژني علامه شبیر احمد عثماني پیژني علامه ظفر عثماني پیژني علامه میر ابراهیم سیالکوټي پیژني پاکستان بنیاد پیژني هغه استحکام باندې خبري هغه غل ني هغه رشوت خور ني هغه محض کورسۍ انجوای کوي نه داسې لایل افیسر شته دي الحمدلله په دې ویاړو چې د محمد رسول الله نامي د وطن سره زما ډیره سترونګ آرمی ده زما د قومي سلامتي ادارې دي
زما ډیر ښه جامعات دي، زما ښه مفکرین دي، زما ښه اتلان دي، زما د قبله اعظم صاحب غوندې اتلان پروفیسران دي چې عام دنیا د هغوی نه استفاده کوي. زما پالیسی ساز خلک شته دی، خو شومې قسمت دی چې زه بیا هم پریشان یم. انشاءالله اوس چې زه حالات ګورم، وطن عزیز ډېر ښه لارې ته روان دی. د مې نه مخکې به زه دا ووایم چې پاکستان زنده باد، اسلام زنده باد او وطن عزیز پاکستان به زنده بادي. ما سره اوس چېرته ځئ، ما یو دمې نه بعد حاضرېږو.